عظیم الشان کې الله فرمایي وعاشروهن بالمعروف. خاوندانو ته خصوصي خطاب دی چې ای زما بندگانو، خصوصا ای خاوندانو، وعاشروهن بالمعروف، د خپلو بیبیانو سره خوشګواره زندگی تیروي، ښکلې او بهترینه زندگی تیروي. ښکلې زندگی به کله تیریږي چې کله د ښځې او د خاوند په مابین کې دا کومه رشته ده او کوم تعلق دی دا د اسلامی احکاماتو مطابق تیریږي او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرموداتو موافق تیریږي، نو بیا داسې رشته، داسې ښځه او خاوند د دې په زندګۍ کې به انتهایی خوشحالي وي، د دې کور به جنت وي، خلق په دې ته پسخېږي او د دې په برکت سره چې کم اولاد په وجود کې راځي هغه به نیک عمل او صالح وي. خو مسله دا ده چې خاوند د خپلو حقوقو مطالبه کوي د ښځې نه چې زما حق په پوره کې په هر صورت او خپل حق پوره کولو ته تیار نه دی. ښځه د خپلو حقوقو مطالبه کوي چې خاوند به زما هر قسم حق پوره کوي او په خپل د خاوند حقوقو ته پوره کولو ته تیار نه ده. د دوانو په ذمه باندې شریعت څه حقوق ایښي دي چې د دغه حقوقو رعایت وشي نو زندگی خوشګواره وي، معاشره کې اصلاح قائمه وي. د دې حدیث نو تاسو ته اندازه وشي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. کو چرته د الله نه علاوه غیر الله ته سجده کول جایز وي نو ما به ښځې ته حکم کړی وی چې خپل خاوند ته سجده وکړي. دومره حق ته د خاوند، کو چرته غیر الله ته سجده جایز وي نو نبی علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل ما به ښځې ته ویلو چې خپل خاوندانو ته سجده وکړي، خو چونکې غیر الله ته سجده جایز نه ده د دې وجې نه حکم نه دی کړی. دې حدیث کې د خاوندانو څومره لوی حق بیان شو، څومره لوی مقام او مرتبه بیان شو، او په شرط دا چې خاوند هم ځان د خاوند چې کوم صفات یا ځان کې پیدا کړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود او فرمایل خیرکم خیرکم لاهله، پتاسو کې بهترین انسان هغه دی چې هغه د خپل اهل او عیال سره ښه معامله کوي. وانا خیرکم لاهلی، او زه پتاسو ټولو کې زیات د خپل اهل او عیال سره ډېر ښه معامله کوم. نو د خپل اهل او عیال سره څوک مراد دي؟ ستا ښځه، ستا بچي، ستا مور او پلار. بعض علماء لیکلي چې ستا د ښځې چې کم ورونه دي یعنی ستا خرګنۍ، دغه رنګ ستا رشتہ داران، د دې خلکو سره صحیح معامله ساتل، داغوی حق ادا کول، بیماران چې داغوی تپوس لتلل، فقیران دې داغوی سره امداد کول. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې ته بهترین انسان ویلې دی او بیا وایي زه په تاسو ټولو کې ډېر زیات بهترین یم ځکه زه د خپل اهل او عیال سره ډېر د خیر معامله کوم. موږ تاسو غور وکړو چې زموږ د خپل اهل او عیال سره څنګه معامله ده. مونږ چې بعد یو زمونږ اخلاق ډېر ښکلي، هر چا سره جی جان، دعا سلام، خلک هم وایي دا ډېر اخلاق والا انسان دی، خو چې کله کور ته ننوځو که نه نو مونږ نه فرعون جوړ شي. بیا په نسه خبره باندې د ښځې بېعزتي، په نسه خبره باندې ښځې ته مور او پلار کنځلې کوو. دا په مونږ پښتنو کې دا یو قسم رواج غوندې جوړ دی. په نسه خبره باندې د ښځې چې کوم رونه دي بېعزته کول، دا بې غیرته دي، دا داسې دي. نو کو چېرته دې ښځې زما مور او پلار ته کنځلې وکړي، خو دې ښځې زما رونو ته کنځلې وکړي، زما خویندو ته بد وکتل، بېعزتي ول وکړه، زه به خفه کېږم خو نه به خفه کېږم. داسې هغه هم یو ذات دی. ستا دپاره خپل مور او پلار، خپل رونه خویندې
خپل د عیش عشرت زندگی خپل کور ارسه پرې غوسي او ستا نکاح قبول کړو رااله نو تا باندې حق دی وای د غونډو نه اولنې حق د ښځې چې دې ته به ته مهر ورکې مهر په نکاح کې کم مهر مقرر شو هغه مهر به استاد له خی